نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم طول بمن سر درود الشريف واي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دطولنا مخي الله دې زمونږ استاد دا ختم دا د قرآن کریم تلاوتنا او په دې تراو کې ودرېدل قبول کړي او د دې په واسطه باندې الله زمونږ استاد سے ټول ضرورت پوره کړي الله دې د دې ختم په توفیل او برکت باندې د کار نور رجوع پورې منګ ژوندۍ په صحت او په عافیت ولري الله تعالی دې موږ د فتنو د مرضونو د هر قسم مشکلاتو نه وساتي الله دې موږ د خپل بچو د خپل کورنۍ او د اهل او عیال سره د کار د رجوع پورې صحتمند د فقر او د مسکنت او د هر مصیبت نه محفوظ وساتي تاسو ټول باندې باندې امين وایي زما عزتمندو قرآن کریم خو د رمضان دی او رمضان د قرآن کریم دی قرآن چې کوم اهم ځای ګورو نو هلته به د رمضان خبرې وي او چې په رمضان کې کوم اهم ځای ګورې هلته به د قرآن خبرې وي عزتمندو حدیث شریف کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې څوک د قرآن کریم یو آیت واوري لکه تاسو اوس د تراویح کې ولاړ وئ کنه تاسو خو یو وانورئ تاسو خو ټول قرآن واورئ د قرآن کریم یو آیت واوري نو الله تعالی دغه انسان ته چې دا اوري دی اوریدونکي ته دومره اجر ورکوي لکه د سبیل د غر په شانتي یا د دین زیات ثواب ورکوي چې دا ټول صدقه کې د الله په نوم یعنی د سبیل یو غټ غر دی هغه ټولې پیسې وي او تا ټول صدقه کې د هغې نه زیات ثواب تا ته په دې کې الله درکوي چې ته د قرآن کریم یو آیت واورې دا څومره لویه خبره ده او څوک چې قرآن کریم وایي تلاوت یې کوي موږ ته قاري صاحبانو ګوره د مصلې باندې محراب کې قرآن کریم واوراو موږ داسې کورونو کې تلاوت کوو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عرش نه ما سوا د عرش نه ما سوا د دغه تلاوت کوونکي ثواب ته یو شی هم نشي رسېدی زما عزتمندو زبد خپل واعظ او موعظه په مختصر انداز کې په یو دریو مباحثو باندې تقسیم کم چې ستاسو ذهن په ښه آگاه شي او څه ناڅه فایده مونږ تاسو ته ورسېږي اسم راجم یو د قرآن محفل ده ان شاء الله چې ملائکه د رحمت به اوس را رسېدلي د دې نه مخکې به را رسېدلي او ان شاء الله دا موږ په یقین سره ځکه دا خبره کوو چې ټول احادیث د دې نه ډک دي نو چې دا مجلس نه نو کوم مجلس به چې هلته ملایکې رحمتونه راوړي خدا د قرآن مجلسونه دي چې احادیثو کې راځي کتابونو کې ذکر دي چې داسې مجالس به وي چې هلته به قرآن واورولی شي قرآن به تلاوت کړی شي
البته به خلک د قرآن خبرې کوي نو د الله د رحمت ملایکه به چار چاپېره دې نه راتاو شي او د الله د طرف نه په دې باندې رحمتونه رالیږي. زما عزتمندو بهترین مجلس ده. اول موضوع چې زه په مختصرې خبرې وکړم تاسو ته هغه به د قرآن متعلق وکړم چې قرآن په موږ او تاسو باندې څومره حقونه لري. دویمه موضوع هغه به زه په فضایلو د درود شریف کې تاسو ته وکړم ځکه چې موږ او تاسو د نبي صلی الله علیه وسلم نه ډېر لرې شوي یو موږ او تاسو د نبي صلی الله علیه وسلم داسې ښکاري لکه یو عام انسان چې لږ تقوادار وي. العیاذ بالله. موږ او تاسو ته نبي صلی الله علیه وسلم مرتبه دا ده چې بس دا د الله یو پیغمبر دی نورې څه امتیاز او څه فضیلت نشته دی او بس چې دا موږ روان یو موږ الله ځان ته الله ته ورسېږو نو ډېر داسې معمولي الا ماشاء الله هغه واقعي مسلمان په ذهن کې په زړه کې به د نبي صلی الله علیه وسلم شان وي چې بیا په دنیا کې د هیڅ چا محبت ورسره نه وي ما سوا د آقا نامدار. نو دویمه موضوع کې مختصر خبرې په دې وکړم چې زمونږ خدا چې پیغمبر ده چې د هغې د درود ویلو سره الله تعالی موږ ته کوم اجرونه راکوي. او دریم موضوع باندې به دا خبره وکړو چې انسان دپاره عظیم دشمن شیطان دی. شیطان دا زمونږ او ستاسې ازلي ابدي سرمدي دشمن ده. شیطان موږ نه پرېږدي. دا درې موضوعګانو باندې مو مختصر رڼا واچو. الله دې ما توفیق راکړي چې تاسو ورباندې ښه پوه شئ او بیا پس د هغې نه بې عمل زه وکړم او بې تاسې مو کوئ. تقریبا علماء کرام محدثین مفسرین عظام فرمایي چې د قرآن په یو بنده باندې یا د قرآن په مسلمانانو باندې یو 15 حقونه جوړېږي. مختصر د هغې یو څو حقوق به بیان. د قرآن یو حق په دغه انسانانو مسلمانانو باندې څه دی؟ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. اول حق د قرآن په دې انسانانو باندې چې ایمان راوړي په الله باندې ایمان راوړي د الله پر رسول باندې. والنور الذي انزلنا او ایمان راوړي په هغه نور باندې. کم نور؟ نور نه مراد قرآن دی. ایمان راوړي په هغه نور باندې چې موږ نازل کړی دی. الحمدلله موږ تاسې په الله ایمان راوړی. الحمدلله موږ تاسې په رسول الله ایمان راوړی. الحمدلله موږ تاسې په قرآن باندې ایمان راوړی. دا یو حق موږ ادا کړ د قرآن او ډېر آسان ادا کیږي. دویم حق د قرآن په دې انسان باندې څه دی چې د دې قرآن ناظره سره زده کړونکي دا قرآن په ناظره باندې زده کړي. دا قرآن د دې د مخه زده کړي په ټکو باندې په هجي باندې په روانه باندې زده کړي. دا د قرآن حق دی په دې انسان باندې. زما عزتمندو وګورئ تاسو که نه حروف مقطعات قرآن کریم آیاتونه به موږ تقسیم کو دریو انواع ده. یو ته محکمات وایي یو ته متشابهات وایي او یو ته مقطعات وایي. منه آیات محکمات هن څنګه هن ام الكتاب واخرى متشابهات. دا آیاتونه د قرآن درې قسمه تقسیمیږي. محکمات مفسرین لیکي چې دا آیاتونه دي چې د یو چا عربي ژبه ده مورنۍ ژبه عربي ده نو هغه د دې په الفاظو پوهېږي د دې په مفهوم پوهېږي. دې ته آیات محکمات وایي.
یعنی استاد ته پکې ضرورت نه او متشابهات هغه آیاتونه دي چې په الفاظو باندې خو پوهېږي لیکن په مفهوم باندې نه پوهېږي. مفهوم ته د ضرورت لري یو استاد ته چې په حدیث او په قرآن باندې پوه وي هغه ورته وښیي. او یو د حروف مقطعات، حروف مقطعات دا الله اعلم بمراده، الله د دې په مطلب او په معنا باندې ښه پوهېږي. دا څومره حروف مقطعات دي؟ الف لام میم، حامیم، الف لام را، کاف ها یا عین صاد، نون، قاف، یاسین وغیرہ. قرآن کریم کې دا ډېر زیات دي. دا حروف مقطعات چې هر مفسر اول کې د دې معنا کوي نو داسې به وایي الله اعلم بمراده، الله د دې په مطلب پوهېږي. او دا وګورئ ګنه ناشنا خبره ده، د مکې مشرکانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د قرآن په هر خبره کې جګړه کوله چې دا آیت دې پکې د کوم ځای نه راوسته، د دې آیت په دې کې څه کار دی، د دې آیت څه مطلب دی، روح څه ته وایي، قیامت به کله راځي، یسألونک عن الساعة او د روح باره کې وغیره وغیره، د هر څه باره کې د دې کافرانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې آیتونو باندې پوښته ټینګاولی. لیکن د الله شان وګوره، دا مقطعات را نازلېدل لیکن دې کافرانو اړو دې طرف ته سوال یې ونه کړ چې د الف لام میم نو څه مطلب دی، د الف لام را څه مطلب دی. هغه الله چې د چا ژبې بندې کړي دلته د دوی ژبې هم بندې شوې، هېڅ تپوس یې د دې په هکله باندې ونه کړ. زما عزتمندو صحابه کرامو کې یو څو صحابه کرام دي، ابن عباس او حضرت علی، نور به وي. دوی تقریبا د دې تعویلات کوي، دا معنا را اړوي، یو بله معنا پکې را پیدا کوي، تعویل کوي په دې چې د دې مطلب شته دی. د الف څه مطلب دی، د میم څه مطلب دی، د لام څه مطلب دی، د قاف څه مطلب دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا خبر اوږدېږي ځکه چې دلته یو اهم پوینټ راځي. او دا مو ګورئ که نه، موږ تاسې کله د تېرو پخوانیو علماو خبرې کوو خو زموږ په ذهن کې ناشنا لګېږي چې یاره داسې عالمان به هم چېرته وو. نو د دې مقطعاتو باره کې زموږ شیخ الشیخ حضرت العلامه مفسر کبیر حسین علی رحمه الله د مقطعاتو تعویل کوي. او دا د دې څه دی سړی دی، زما بالواسطه استاد دی، زما بالواسطه استاد دی، یا به منځ کې دوه واسطې وي. ځکه موږ تفسیر کړی دی امان الله شیخ صاحب ته رحمه الله، بیا زموږ بل استاد دی شیخ محمد امین رحمه الله، بیا زموږ تفسیر کې بل استاد دی د شاه منصور بابا جي رحمه الله، هغه شاګردان دي د مولانا غلام الله رحمه الله. مولانا غلام الله د حسین علي رحمه الله شاګرد دی. عزتمندو اوس دا خبره دې لپاره کوم چې ستاسو ذهن کې خلاص شي. ابن عباس وایي رضی الله تعالی عنہ چې الف لام میم، د الف نه مراد الله دی، د لام نه مراد لطیف دی، د میم نه مراد منان دی. نو څه معنا؟ الله لطفه ومنه ذلك الكتاب، د الله احسان او د الله مهرباني دا کتاب دی. د الله احسان او د الله مهرباني دا کتاب دی. یو تعبیر بلم کوي، الف نه مراد الله، لام نه مراد جبريل علیہ السلام، د جبريل آخری لام باندې اشاره کوي. میم نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو سوئی چې الله د جبريل په واسطه باندې دا قرآن محمد رسول الله تعالی رسولو. مولانا حسین علی رحمه الله سوئی
هغه وایي الف معنا اول، لام معنا لازم، میم معنا مؤمن. نو اوس وګورئ ناشنا معنا کوي. دا د زده کړې د ناظري دغه تفسیر د مولانا حسین علي رحمه الله د تفسیر سره د دې تعبیر سره لګېږي چې دا به موږ دویم حق د قرآن جوړېږي چې موږ به را زده کوو. هغه اول لازم په مؤمن سدي ذالک الکتاب د دې قرآن کریم ناظر زده کول دي. و دې الف لام میم کې الله دلته اشاره کوي چې اول لازم په مؤمن باندې ذالک الکتاب د دې قرآن زده کول دي په ناظره باندې. او تاسو ګورئ کوم ماشومان چې کله لږ په سبق باندې راشي نو موږ وایو جومات ته راوړو استاد ته که نه څه دپاره واړو؟ کرکټ خو به نه زده کوو که نه، فوټبال خو به نه زده کوو که نه، ګیمونه خو به نه زده کوو که نه، د پب جي ګیم خو به نه زده کوو که نه. د پب جي ګیم علما کرام اوس فتواګانې ورکوي. الحمدلله ما ناچیز دا دوه کاله مخکې تاسو ته ویلي وو چې دا بالکل حرام قطعي دی چې څوک یې کوي. او اوس علما وایي چې څوک هم د پب جي ګیم کوي که تاسو کې څوک هم ناست دي تاسو ته دا خبره کوم دا ځوانان په دې ځان پوه کوي دا حرام کار کوي. لکه چې یو سړی شراب خوري داسې کار دی لکه چې یو سړی زناکاري کوي، داسې کار دی لکه چې یو سړی قتل کوي. نو پب جي ګیم چې کوم ځوانان کوي نو په حرامو کې لګیا یې د الله په دښمنۍ کې لګیا یې. تاسو دا ګیم اصلي په دښمنۍ د الله کې د الله سره کوئ، نوره باقي خپله خوښه. نو موږ چې استاد طالب راولیږو، قاري صاحب طالب راولیږو، نو هلته قاري صاحب ورته څه کوي؟ خو قرآن ورته کوي که نه، الف با تا الحمد نه شروع ورته وکړي دا ورته کوي که نه، دا ورته زده کوي. نو دا د قرآن حق شو، دا د قرآن حق شو چې په نازله سره به یې زده کوي. اوس زما عزتمندو زه تاسو وړاندې یو عرض کول غواړم او خفه کېږئ به هم نه. یو خبره مونږ یې که کوو که نه کوو دا خبره شته. په امت کې اختلاف جوړېدل یا اختلاف پیدا کول حرام کار ده چې هغه مفضي النزاع د جګړې طرف ته وي، هغه د فساد طرف ته وي. دا خبره ډېره اهمه ده او واقعي چې ستاسو دپاره اهمه ده، ځکه ستاسو دا جومات ډېر اهم ده، ځکه ستاسو دغه مدرسه ډېره اهمه ده، ځکه چې ستاسو دغه محله ډېره اهمه ده. تاسو خو بې نه پوهېږئ، خو بیا به تاسو ته کوم وخت کې پته لګېږي؟ قبر کې به ورته پته لګېږي چې قبر ته د همدغه عقیدې سره چې تاسو ته په دې جومات کې ښودلی کېږي لاړ شي که نه، نو پرچې به ډېرې زر در ډک کړي، علماو ډېر صحیح صحیح جوابات به ورکوي. او که نه ستا عقیده کې تا ته کوم شی ښودلی شوی دی هغې نقصان وي، نو بیا به هلته فیل کېږي. زما عزتمندو ناظره سره قرآن دې کې خبره ده اوس، او اوس دا اهمه خبره کوم. اختلاف د کوم وخت نه راغی؟ هغه اختلاف چې هغه د شر او فساد دپاره وو، هغه اختلاف چې هغه د نفاق او د منافقت دپاره وو، هغه اختلاف چې هغې کې د کفر او د اسلام خبره پرته وه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غنایم تقسیمول. دا خبره ځکه واورئ چې زه به کله حیران شم که نه چې دا زموږ مقتدیان کله اخوا دېخوا کوي ممکن زه خفه شم، زه په دې خفه شم چې دا زمونږ په دې خبرو نه پوهېږي چې اوسه پورې زمونږ یو خبره دوی پورې وننښته، او که دا پوهې دي خو نه مني زمونږ خبره نه مني. بیا په دې زه خفه شم چې دا ولې داسې کېږي چې یو انسان ته دې کامیابۍ طرف ته راکاږي او دا ناکامي طرف ته منډې وهي، دې د نجات طرف ته راکاږي، دا دې اور طرف ته منډې وهي، نو موږ نه پوهېږو چې دا څنګه انسانان دي. نو ښه په توجه سره دا خبره راوړئ. ذوالخویسرا التمیمي، ګوره دا هغه سړی و چې حدیثو کې د ده شان چې وګورئ چې داسې ښایسته لباس او د دې د قد او قامت او د دې حلیه بشریت برابره،
اولنې کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پاسې دا ورته وایي ما عدلت یا رسول الله تا عدل نه دی کړی ای د الله پیغمبره تا دا غنیمتونه تقسیم کړه موږ دې پکې پرېښودو حضرت عمر خالد بن ولید توره راوایسته او نبي صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې یا رسول الله امر وکړه چې د دې منافق سر وو نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې پرېږدئ هغې ورته وویل چې هلکه چې کله پیغمبر عدل ونه کړي په مخ درنه کې به څوک وي چې دغه عدل کوي زه خو چې کوم تقسیمات کوم ما ته الله وایي زه تقسیم کوم بیا یې ورته وویل چې د دې نه به داسې نسل پیدا شي داسې نسل به پیدا شي چې ستاسو لمونځونه به ورته هېڅ وي ستاسو طاعت او عبادت به ورته هېڅ شی هم نه وي دوی به داسې عبادتونه کوي خو ایمان به د مرۍ د لاندې نه کوزي بیا را پیدا شول حضرت علي کرم الله وجهه حضرت امیر معاویه رحمه سره نورو صحابو سره دوی جګړې وکړې جنګونه ورسره وکړه هغوی ورسره جهادونه وکړل مردار یې کړل د هغې اولاد پاتې وو د اوسه پورې قیامته پورې به دا وي نو اوس چې کله یو خوارج وي یو خارجي وي نو ته خو مجبور یې چې د خپله عقیدې بچاو وکړې د خپله خلک پوهېږي چې هلکه هغه عقیده به یې د اور طرفه ته راکاږي او دا بله عقیده تا د دین او د اسلام او د نجات او د جنت طرف ته راکاږي دا خو به ورته ویې چې پرېږدې دی دا خو مونږ ویلې چې سرونه پرې ورکړه زما والد محترم یا د دې په شان د نور خلک دا په څه باندې شهیدان کړی شول په پاکه عقیده باندې شهیدان کړی شول په پاکه عقیده باندې شهیدان کړی شول ولې د هغه عقیدې برملا اظهار یې کوو نو ځکه یې شهیدان کړل اوس معتزله دا ګوره د هارون الرشید دوه زامنو معتصم بالله مامون الرشید د دې خلکو نه بیا دا خلک را پیدا شول او په هغه وخت کې امام د حدیثو حسن بصري و د هغه حسن بصري دی چې تابعي دی صحابه کرام یې کتلي او ته به درس د حدیثو کوو د ده په شان دی بل محدث په ټول عربو کې نه و او د ده په مجلس کې د ده شاګرد را پاتېده یو چا کله تپوس وکړه چې دا انسان ګناه کبیره وکړي لکه اوس تر د څوک ما ته وایي چېرې څوک پبجي گیم کوي نو څنګه دی کافر دی که مسلمان دی چې ښه پوه شئ که نو زه سوچ کې شم چې ورته به جواب ورکوه او دې کې یو کس را پاتېږي چې هغه وایي چې بلکل کافر دی مال حلال دی ښځې وینځه ده مال ستا دی او بلکل قتل یې که داسې ووایي او یا دا ووایي چې نه کافر دی او نه مسلمان دی بلکې منافق دی نو زه ورته سوچ کې شم چې هلکه داسې ویله نو حسن بصري داسې نه دی ته پوه شو دا د شریعت قاید مسله ده ګورې ها دا شپږمې درجې کې کتاب دی هغې کې دا ټول درس ده نو هغه کس چې هلته ودرېده واصل ابن عطا دې هلته چې دا خبره شروع کړه د شاګرد د درس نه پاڅېده نو امام حسن بصري ورته وویل هلکه کښېنه پارم وایي دا کس نه کافر دی نه مسلمان دی دا منافق دی حسن بصري دې کس ته وویل دا خو زما عقیده نه ده دا کس کافر نه دی بلکې دا کس غټ مجرم دی ګناهګار دی که توبه وباسي الله تعالی یې بخي که توبه وبایستله او مړ شو نو الله به د دې سزا او جزا په دوزخ کې دې ته ورکوي حسن بصري یو ځای شو شاګرد یې په هغه ځای کې ځان دپاره ډله پیدا کړه معتزله او دا معتزله به تر قیامته پورې وي اوس د دې خوارجو د معتزله عقیده څه وه معتزله په عقلي دلیل باندې خبرې کولې د وخت بادشاه یې متاثره کړ امام احمد بن حنبل غوندې شخصیت یې په کوړو باندې ووهه او تر دې پورې چې مرګ ته ورساوه همدې دیني حلقې همدې معتزله دا د قرآن او د حدیث اشاعتونه به یې چې کول نو زما عزتمندو هغه خلک خو به د قیامته پورې وي نو ته به اوس یو چا ته وایې ته به نه وایې که تا دا دین داسې پټ پرېښوده ته خو هغه آخرت شیطان یې که نه که ته دا خلک نه خبرې دا خو اختلاف نه ده دا خو جګړه نه ده دا خو زه د خپلې عقیدې ځان سره جنت ته خلق تیاروم ځان سره د الله او د الله د رسول چې کوم جماعت پیغمبر ښودلی هغې ته خلق تیاروم ځان ته پارټۍ نه جوړوم
چې هر چا ځان ته پارټۍ جوړوله په پوه شي چې دا غدار دی او دا خلافکار دی. نو اوس چې معتزلې ته خو بیان کوې که نه، اوس زه راځم اهم خبرې ته راځم. زموږ دې چا سره کار نشته، خو زه په دې باور یم، په دې قسم هم کوم او زما دا علم الیقین او حق الیقین او عین الیقین ته دا خبر رسېدلی ده چې زموږ د جومات زموږ چې کوم استادانو موږ ورته سبق ویلی دی دا اهل سنت والجماعت، اهل سنت والجماعت، دا جومات د اهل سنت والجماعت دی، د کوم بشارت چې پیغمبر ورکړی صحابه ورکړی دی. ښه نو زه ستاسو باندې عرض کول غواړم، تاسو که خپل ځانونه د ناظره صحیح او عقیده ورته ونه ښیئ، یا درنه معتزله شي، یا درنه خارجي شي، یا درنه ګستاخ د صحابو جوړ شي ورنه، یا ورنه بېادبه چې د ائمه کرامو بېادبي کوي هغه کس ورنه جوړ شي، دا اوس ستا دپاره فایده شو که تاوان شو؟ دا ستا دپاره تاوان، دا ګمراه انسان پیدا کېږي او ګمراهان خلک به نور پیدا کوي. نو اوس دا زمونږ مدرسه دلته پرته ده، اړو د چا په فکر کې هم نه راځي، اړو د چا په خیال کې هم نه راځي چې د دې مدرسې صرف امداد دا د اهل سنت والجماعت مرکز دی، دا د هغې ډلې مرکز دی چې د کومې ډلې جنډه د محمد رسول الله سره ده. ولې چې د دې د واسطې او سندونه ته رسېږي د پیغمبر سره سم ته رسېږي، په دې کې به داسې ګستاخ نه وي چې هغه د پیغمبر ګستاخي وکړي، داسې بېادبه به نه وي چې د ائمه کرامو ګستاخي وکړي، داسې خارجي به نه وي چې هغه د قرآن توهین وکړي، هغه د احادیثو توهین وکړي. په دې سند کې به داسې یو قسم پیدا نه کړي تر محمد رسول الله پورې به صفا لکه د ملغلرو په شان دی، داسې چند کسان به یو پیغمبر ته به رسي، هېچ چا پکې خواري ونه کړه. نن ما به هغې جومات یو کټ خو ونه لیدو، او که ما لیدلی و نو بیا به ما خامخا څه خبرې کړی وې. نو زموږ مدرسان داسې پرته ده او د نورو مدرسو نه نه پوهېږو چې هغه به څنګه عقیدو والی، د څنګه عقیدو موږ ته خو پته نشته دی. هر څوک وایي چې دیوبند او وروسته خو ملاوټونه دي بیا. نو دلته زموږ په مدرسې په خوا کې، زموږ د جومات په خوا کې کټونه غورځېږي او زموږ مقصدیان هغه چمتېږي. ما ویل که زموږ دپاره به یې کوي، ما تپوس وکړ، وایي نه. نو دا کوم انصاف دی؟ دا اوس کوم انصاف دی؟ د پیډیګر مولانا خبره قسم دی چې هغې دا خبره کوله نو بلکل هغه بزرګ و، هغې د خلکو په اړونو باندې کشف ورته الله ورته کوو. هغې به وایي ترنګي چوڑ کر یک رنگ ہو جا، ترنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دا دوبخیزه پالیسی پرېږده، دا منافقت پرېږده، یو مخ اختیار ده، یا اهل سنت والجماعت شه، یا خارجي شه، یا معتزلي شه، یا ګستاخ رسول شه، یا ګستاخ صحابه شه، یا ګستاخ ائمه شه. خو اهل سنت والجماعت کې بیا ګرځه نه، هغې جوماتونو ته مه راځه. او زه د خپل اهل تبلیغ نه دا گزارش کوم، دا اهل تبلیغ دا زموږ د علماء دیوبند خلک دي، دوی ته دا وایم چې ستاسو صفونو کې ګنده خلک دننه شوي دي، هغه بېکاره عقیدو والا خلک دننه شوي دي، یا به معتزلي وي، یا به خارجي وي، یا به ګستاخ رسول وي، یا به ګستاخ ائمه وي. دا خپل صفونه تاسو هم لږ پاک کوئ چې هر څوک راځي داسې به امتحانې. ولې دا زموږ د علماء دیوبند شعبه ده، موږ دې کې دا برداشت نه شو کولی چې دې کې به داسې ګستاخان او بېادبه خلک داخلېږي. د دې به هم تاسو تحقیق کوئ، که نه جوماتونه خو درنه ډېر لاړل، دا جومات هم درنه لاړ شي. په دې ښه ځان پوه کوي. نو زما عزتمندو د قرآن زده کړې پورې مې خبره وکړه. دلته یا مدرسه نه جوړېږي نو خو پیسې نشته که نه. هغه ورځ کاري محب اعلان وکړو، زه اوس را پکې موافق نه یم په هغه اعلان کې. موږ به دا مدرسه په تاسو باندې جوړوو، که تاسو اهل سنت والجماعت یې که نه په تاسو جوړوو. موږ بهر هېچ چا نه چندې نه غواړو، زموږ د هېچ چا سره تعلقات نشته. زموږ دا جومات تاسو جوړ کړی دی، دا جومات تاسو جوړ کړی دی.
دا مدرسه هم تاسو جوړوئ زر تر زر به جوړوئ که نه جوړوئ موږ خو خپله غاړه خلاصه کړه ملک خدا تنگ نیست پای فقیر لنگ نیست دا الله ځمکه تنګه نه ده او د فقیر خپل ماته او ګډه نه ده خو دا جومات دا مدرسه به جوړوئ په دې رشید ګړۍ کې دا زه درته په چلنج سره وایم چې کومه عقیده د علمای دیوبند دا کابرین علمای دیوبند او کومه عقیده د اهلسنت جماعت د هندوستان او د پاکستان د دیوبندي علماو کومه عقیده ده هغه د دې جومات او د دې مدرسې عقیده ده نور یې زه په چا کې نه ګورم نشته پکې بلکل پکې نشته نو زما عزتمندو که دې جومات کې تاسو اخلاص لرئ زمونږ سره بیا په دې عقیده کې شامل شئ چې جنت ته ورسېږئ موږ پارټۍ نه جوړو چې ځان ته پارټۍ جوړو دا پارټۍ پیغمبر جوړه کړې هغې کې کسان پیدا کړو او که نه بیا چې تنګول مه کوئ بیا دا منځونه ماسې فضول دي چې راپسې کوئ بیا دا هسې ستاسو سلام علیکم وعلیکم هسې فضول دی دا بیا اس دو نمبر کار دی 2 نمبر دې هېڅ فایده نشته راځم خپلې موضوع ته دا موضوع هماره خبره بلدي ده لیکن قرآن کریم کې یو ډېر حق ذکر کوي مبارکون کتاب انزلناه الیک مبارکون کتاب انزلناه الیک مبارکون دا دریم حق دی د قرآن کتابن کې دا کتابن دا تنوین دی کې دا تنوین د پاره د تنکیر دا علمي خبره ده او دا څه پیدا کوي عظمت او عظیموالی او غټوالی پیدا کوي کتاب دا عظیم الشان کتاب دی دا عظیم الشان کتاب دی انزلنا الیک مبارکن دا عظیم الشان کتاب دی انزلنا موږ نازل کړی دی الله وایي نو بیا عظیم الشان شو ولې چې دغه نازلولو والا ډېر عظیم الشان دی د بادشاه خط څومره معظم وي هغه چې چېرته چاته لیږي نو څومره په احترام سره د هغې حفاظت کېږي کتاب انزلنا کتاب عظیم الشان دی د دې رالیږونکی عظیم الشان دی الیک پیغمبره تا ته دا مرسل الیهی دا چاته چې دا کتاب راغلی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا ډېر عظیم الشان دی که نه مبارکن مبارک دی مبارکن ټول مفسرین وایي چې مبارکن معنا څه برکتي اوس اړوند دی تاسو دې خبرې ته مبارکن معنا برکتي ټول مفسرین وایي خو زموږ استاد وایي دی کې یو تقدیر راوباسي یوه پټه خبره پکې راوباسي مبارکن كل من يتعلق به هر یو شی چې د دې قرآن سره تعلق اختیار کیا مبارک دی وګوره هر یو شی چې د قرآن سره تعلق اختیار کیا مبارک دی نو د دې حافظ برکتی دی وګوره ولې حافظ قرآن سره تعلق اختیار کړي د دې امام برکتی دی د دې قاری برکتی دی د دې مقتدی چې قرآن اوري هغه برکتي دی څوک چې تراویح کې قاري صاحب ورته وویلې مقتدیانو په تراویح کې شاته واورېدل دا ټول برکتیان دي زما عزتمندو څوک چې دا قرآن په حیثیتي قانون نافظ کړي دا برکتي دی علامه اقبال په خپل کتاب کې یو اشعارو کې واقعه د سلطان مراد راوړې سلطان مراد یو معمار او ګلکار راوسته نو باندې یو جومات جوړاوه هغه ګلکار غریب د بل ملک نه راغی جومات یې جوړ کړ بادشاه له خوند ورنه کړ بادشاه ته دې لاس کټ کړ لاس یې چې کټ کړ نو دغه معمار او ګلکار د وخت قاضي ته راغی د قرآن قاضي ته راغی او په ژړاو فریاد یې ورته عرض وکړ چې بادشاه ما ورته جومات هم جوړ کړ هیڅ یو عیب هم پکې نه و لیکن دویم زما لاس کټ کړ بادشاه د هغې پسې وارنټ جاري کړ د قاضي د بادشاه پسې وارنټ جاري کړ چې بادشاه را پیش کړي سلطان مراد راولېږه زموږ ته
وګوره څوک چې په حیثیت د قانون نافذ کی نو هغه برکتیان دي. دا قاضي څومره برکتي وو، اوس دا بادشاه څومره برکتي کېږي. دلته بادشاه تېر شو، بادشاه ته وایي چې کوم قرآن باندې تا ایمان راوړی دی، کوم قرآن ته منې هغه قرآن کې د چا نه چې لاس کټ کړي هغې نه به واپس په قصاص کې لاس کټ کېږي. بادشاه حیران شو، وویل چې قاضي محترم خیر دی ما نه غلطي شوې ده. قاضي ورته وایي چې غلطي دي په خپل ځای ده، لیکن اسلام یو حکم دی تا د دې لاس کټ کړی، اوس به دا ستا لاس کټ کوي، هغه به دا قرآن نافظېږي. بادشاه په خپل چپن کې لاس دننه کړي دي، په ډېر شرمندګۍ سره د خپلې چپنې نه لاس راوایسته او د قاضي صاحب په مخ کې داسې ونیوه چې اوس زما لاس هم کټ کا چې هغه قرآن عملي شي او نافذ شي. هغه معمار او ګلکار چې دا وکتل چې بادشاه خو شرمنده دی، اوس د ده لاس کټ کېږي، نو دا خو نهایت ښه انسان دی. وګوره نو هغه ورته وایي چې بادشاه د رسول الله په خاطر دې بخمه، د رسول الله په خاطر دې بخمه، لاس دې نه کټ کومه، خیر دی ته ما لاس دې کټ کړه، خو زه تا د رسول الله په خاطر بخمه. سلطان العادل عادل بادشاه دا د الله سوره دی په مقدس ځمکې باندې. زما عزتمندو دویمه موضوع ته راځو چې درود شریف فضایل مختصر ذکر کوم درته. مولانا عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه 100 کاله مخکې تېر شوی دی، د دیوبند نه مخکې تېر شوی. هغه کتابونه دي ډېر زیات. عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه فرمایي و یو حدیث په کتابونو کې راځي خو نیمګړی راځي، خو ما پوره نقل کړی. هغه څنګه حدیث ده؟ دی مبارک فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. وڅوک چې یو ځل ما باندې درود وایي الله ور باندې لس واري درود رحمتونه رالیږي. ومن صلى علي 10 څوک چې ما باندې لس پورې درود راوړيږي صلى الله عليه 100 صلى الله عليه 100 الله باندې سلسله درود راوړيږي. دا حدیث چې راځي څومره راځي دغه وروسته حدیث بیا نشته. امام عبدالحی لکنوي دا په خپل کتاب کې دا مکمل نقل کړی. بیا وایي ومن صلى علي 100 پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک ما باندې سلسله درود وایي صلی الله علیه 1000 الله باندې زر رحمتونه رالیږي، زر رحمتونه په نازلوي. ومن صلى علي 1000 څوک چې ما باندې زر کرته درود وایي صلى الله عليه 100,000 الله تعالی ور باندې 1,00,000 مرتبه درود رالیږي، د زیاتېږي الله زیاتېږي. ومن صلى علي 100,000 څوک چې ما باندې 1,00,000 مرتبه درود راوړيږي 1,00,000 نو الله ورته کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فله عتق من النيران بس الله تعالی د اور د جهنم ندی سره نجات ورکي. د اور د جهنم نه علامه اقبال نه چا پوښتنه وکړه وتا د الله د دومره مقام په آخر کې په څه باندې درکړ چې سا اشعار باندې څوک نه پوهېږي، دومره علمي اشعار او دومره للهیت او محبت رسول الله پکې پروت دی. علامه اقبال ورته څه وویلي وایي هېڅ کمال مې نور نشته، خو ما په آقای نامدار سید الکونین باندې 1,00,000 مرتبه درود ویلی دی. نو ما ته الله داسې مقام راکړه. اوس تاسو ته وایم که مقام غواړئ درود شریف ته زور ورکړئ.
درود شریف ته زور ورکوي. مولانا زکریا رحمه الله تنګ خو نه یې که نه که تنګ یا کسان د الله په جد کې زه خبرې بندومه ځکه چې دا خوند نه کوي او که تنګ نه یي او لس شل منټه که واوړېږي خیر دی ستاسو ذهن کې به خبره راشي دا مجلس به بیا کار ته راځي او پته نه لګي څوک به یي څوک به نه یي جو چمن سے گزرے تو ایسا با نہ لگانا دل کو بہار سے کہ خزاں کے دن بھی قریب ہے نہ لگانا دل کو بہار سے دا خزان روزی خو نږدې دي ګوره ښه او مرضونه څومره اخواجه خوا ګرځي په یو کوڅه او بله کوڅه راتاویږي راتاویږي داسې موږ پسې ګرد ګرځي چې چېرته م را پیدا کړي په خلاصېږي به به څه د الله په فضل باندې الله فضل باندې به خلاصېږو الله ته متوجه شي دا کوم خپلې خبرې ته مولانا زکریا رحمه الله په خپل کتاب فضایل درود کې یو واقعه نقل کوي سوی ودا محمد ابن مالک دا یې روایت کوي محمد ابن مالک وایي چې موږ یو ځلې لاړو لوی قاري دی ډېر زبردست قاري دی قاري ابوبکر ابن مجاهد قاری ابو بکر ابن مجاهد خواته لاړو چې څه د قرآن رموز او اسرار ورنه کړو تجوید ورنه کړو نو موږ چې هغې خواته کېناستو موږ ناستو چې یو سړی راغی ګرد آلود دی یو زړې جامې په ځان دي او یو زوړ پټکی په سر دی راغی ابو بکر ابن مجاهد باندې سلام وکړ هغه ورته خپل ځای پرېښوده دی په خپل ځای کېنو او ورته چې څه حال او احوال بچي څنګه دي تاسو څنګه یې دې سپین ږیري یا دې کس ورته وویلې چې ټیک ټاک یو لیکن بېګا شپه زما کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ما ته ښځو وویلې چې لږ غوړي لږ اوړه راوړه دا خو اوس ماشوم پیدا دی دا ښځه غریبه خو کمزورې ده لږ غوړي به د ماشوم نوم پې ورکړو دې ښځې به ورکړو چې څه دا ماشوم ژوندی پاتې شي نو مطلب دا چې یو روپۍ را سره نشته دی نو ابوبکر قاري ابوبکر داسې ډېر غمزده شو داسې سر یې کېښوده خوب ورباندې راغی خوب چې راغی پې څه ګورې چې جناب آقا سید الکونین ورته خوب کې راغی موږ ته بعضې خلک وایي وایي په خوبونو باندې مسایل نه بیانوي الله دې دوی تباه او برباد کړي د دې ټولو خلکو په سند کې شاه ولی الله صاحب دی شاه ولی الله صاحب د سند نه لرې کړه د دوی دا قرآن او حدیث تفسیر هېڅ شی نه دی دا نبي صلی الله علیه وسلم ته نه رسېږي شاه ولی الله د چا په سند کې د دې معتزلې په سند کې دی د دې خوارجو په سند کې دی او موږ خو بې فخر کوو زموږ خو د سر تاج دی زموږ خو آقا دی زموږ خو پیشوا دی زموږ خو استاد دی شاه ولی الله محدث دهلوي هغه یو کتاب دی حفظ السمیم هغه کې اکثر خوبونه لیکلي ما نبی صلی الله علیه وسلم خوب کې وکړ ما پلان کې صحابي خوب کې وکړ ما پلان کې صحابي خوب کې وکړ همدا خبرې دي پکې نو اوس تاسو له شاه ولی الله نه پوهېږئ خو چې تاسو ګنده ذهن والا یئ ستاسو زړه ګنده دی ستاسو دا وجود ګنده دی نو خو خوبونه به چېرته ګورې د ساینس دا ثابته کړه مونږ تاسې ته ساینس ثابته کړه درته وڅېم که نه چې دا ګنده ذهن والا خوبونه ولې نه ګوري زه اوس فیسبوک کې درته ښیم په فیسبوک کې یوټیوب ته ته یو شی ورکړه هغې کې ورکړه قاري پلان کې ورکړه قاري عبدالباسط ورکړه پکې قاري عبدالباسط راغی تعالی یو دوه درې د ده کلیپ راغی بل کلیپ کې راځي د هندوستان یوه ډمه راځي د هندوستان یوه ډمه راځي د امریکې یوه ډمه پکې راځي نو ته وایې چې راځه دې ته م یو کلیپ ورکړه هغې له م کلیپ ورکړي چې هغې له کلیپ ورکړي نو بیا پکې یو دوه قاري صاحبانې یو دوه مولوي صاحبانې او بس پکې ډبي نو بیا یې چې دې بل له م کلیپ ورکړه چې بیا پکې ورکړي نو بیا پکې یو قاري صاحب پاتې شي یو مولوي صاحب پاتې شي بیا پکې سل ډمې راشي چې کله بیا کلیپ ورکړي نو بیا پکې قاریان او مولایان ټول ختم شي او تعالی به داسې فضا جوړه کړي چې ټولې ډمې به پکې راځي نو چې ته دا کلیپونه ورکړې ستا ذهن ډېر نو ډېرې ډېرې راځي پکې که نه خو چې ته قاري کلیپ ورکړي او بیا بل قاري له ورکړي نو بیا بل قاري راولي بیا یې بل له ورکړي نو بل راولي بله بیا پکې بل مولا راولي ورو پکې دا ډمې ختمه آخر ټول قاریان مولایان ته له پکې راولي نو ستا د ذهن آینه همداسې دی
کته پکې بکواسات او ته پکې غلطې خبرې چاپ کې نو دا پکې غلطې خبرې راځي هغه آینه صفه آینه ختمه شي نو ته بیا په دې څه پوهېږې چې بزرګان خوب کې څه ګوري ته په دې څه پوهېږې چې رسول الله خوب کې چاله راځي ته په دې څه پوهېږې چې ائمه کرام چاته خوب کې راځي الله چاته خوب کې راځي امام احمد بن حنبل سل ځلې الله په خوب کتلی دی ته به ورته دا دروغ دي امام ابو حنیفه رحمه الله سل ځلې الله په خوب کې کتلی دی دا خو زما استاد ذهن ګنډه دی زما استاد زړه آینه ګنډه ده چې رسول الله ته څنګه راځي تا پکې هلته دومره ګنډه جوړې رسول الله پکې څنګه راشي نو دا مولا ذکریا رحمه الله فرمایي چې دا خوبونه تاسو استهزاء نه کوي دې پورې دا خو تاسو به ګنډئ چې دا خوبونه به تاسو خاندئ من په دې خوبونو باندې دین نه دی راکړ بلکې ایماني تقویت خلکو ته ورکړو چې هغه که داسې شي داسې خوبونه به ګوري که داسې شي داسې انوارات به ګوري که داسې نیک شي ملایکې به ګوري که داسې نیک شي د لیلة القدر پښتو به جبریل امین راشي لاسونه به ورسره ملاوي ته به هم ګوري نو مولانا ذکریا رحمه الله لیکي چې دا عالم ابوبکر قاري صاحب دا وده شو داسې د غم نه وده شو دی خو پخپله غریب دی علماو سره څه د دلبر د صدقې لپاره وغواړم هسې نه چې په دنیا پسې ځهېږم ماما حاجي صاحب چې کوم اعلان وکړه قسم مې په خدای که زما په ذهن کې م تېرېږي رازق څوک دی وایي الله مالک څوک دی الله مشکل کشا څوک دی الله دی دا خو د دې حسن عقیدت دی دا حسن عقیدت خو د هغه اول نه تر آخره پورې به روانې خلک د بزرګانو د نیکانو د ملایانو د قاریانو سره کوي دا عقیدت د رسول الله سره کوي دی نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله ناست وو او ښایسته مبارک مخ به یې داسې ښایسته دي صحابه کرامو ته ښوده دې کې به یو صحابي راغی کشره به یې په سر وه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن مې باغ نه اول کجورې وشکولې ستا خدمت کې مې راوړلې اول کجورې اول ګل دی ته دې خورې یا رسول الله باغ کې بادرنګ و ټماټر او دا شی نو اول ګل مې تا ته راوړې یا رسول الله دا سنت خو د هغه وخت نه پاتې ده او په دې کې بابا دې ګنډه د هنوارو چندې غواړي هلکه یې ستا په چنده به څه وشي دا خو الله روزي رسان الله دی دا خو حسن عقیدت ده دا خو د دې اخلاص ده من چې هر ځای کې نو دلته خو موږ به عالمان ښکارېږو یا تاسو کې چې موږ سره څوک عقیدت لري زه جهاد څنګه یم قاري صاحب جهاد څنګه یم خو تاسو خو موږ قاریان او علما ښکاري دلته کې زه حج نه ملاوت کې یم خو تا به ښه ښکارېږم تو خو هغه د ښوالي په وجه ما سره ښه کوې که ته خو ما یو بدعملي وګورې یو خلاف سنت کار وګورې قسم دی که بیا ما ته سلام راواچوې خو دې ما نه ګورې نو ما ته دې عقیدت زیاتېږي نو ملایانو سره څه وي پیرانو سره څه وي نو داسې سر یې کېښوده ډېر غمجن چې ما سره هم څه نشته چې اوس ورکړم دا غریب څومره پریشان راغلی چې سر یې کېښوده سید الکونین ورته خوب کې راغی ورته وایي قاري صاحب قاریان په الله ګران دي که نه قاریان په رسول الله ګران دي که نه قاري صاحب ولې غمجن یې ولې خفه یې دا چې کله بیا کومره مقام د فنا کې انسان لاړ شي بیا رسول الله په وخت کې لږ ځلې ملاقات کوي خوب کې دا به زحمت نه دا زموږ عقیده ده دا زموږ عقیده ده چې تاسو چې کله پاتې نه پوهېږي نو تاسو ته خبر نه اخلاق کوي نو قاری صاحب ورته وایي یا رسول الله دا غریب زما خواته راغلی دی ډېر مشکل کې ګرفتار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے ابوبکر ورشه د دې ښار وزیر ته لکه وزیر اعلی چې اوس کوم وزیر اعلی دی که نه دې ته ورشې ته یا شوکت علي ته ورشه چې پوه شئ که نه یا ثمرګلو ته ورشه مثلا ولې دا وزیران دي ورشه محمد بن عیسی د دې ښار کوټوال دی وزیر دی هغه ته ورشه نو ټلیفون کې ورته وایي او ورته ووایه چې اے محمد بن عیسی دا ملنګ دا غریب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته رالیږلی دی او د ده ته 100 دینار ورکه 100 دینار ورکه او نښه دا ده چې هرې د جمعې په شپه باندې ته ما باندې 1000 ځلې درود شریف کاږېږي
خو دې جمعې په شپه باندې 700 دفعه رالېږلې بادشاه سره لارې کار دې پیدا شو 300 دفعې درنه پاتې وو هغه دې بیا چې واپس رالي پوره دي که دا ورته نه ووایه نو بیا به تا پوه شي چې بلکل دا پیغمبر په خوب کې کتلی دی کله چې دی د خوب نه راپاڅېده بس لاس کې ونیو چې راځه چې ځو چېرته مې بوځې راځه چې ځو چې لاړه شپه ده ور ډبه راووته سړی خیرت دی نوکر وای محمد ابن عیسی ته ووایه چې قاري صاحب ابوبکر ابن مجاهد راغلی دی او ډېر ضروري کار درسره دی هغه وویل دی چې راووته بیته کې کېناسته نو ورته وایي قاري صاحب اے وزیر صاحب دا کس رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته رالېږلی دی وایي څنګه ما ته رالېږلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو خبر مبارک کې دی وایي دی رالېږلی دا ډېر مجبور دی نبی صلی الله علیه وسلم ما ته خوب کې ویلي چې 100 دینار ورکړه دې کس ته او نښه دا ده چې ته د جمعې په شپه 1000 ځلې درود ما باندې رالېږي دې جمعې شپه باندې تا 700 دفعې رالېږلې 300 دفعې درنه پاتې وو بیا چې رالې بیا دې ویلي هغه د ژړا نه چې رسول الله ته زما درود رسېږي زه خبر نه یم کور ته دننه شو یو غټه پیله د پیسو یې راواخېسته هغې کې 10,000 روپۍ ایښي دي دینار څه ته وایي د سرو زرو پیسو ته وایي او درهم وایي د سپینو زرو پیسو ته موږ به تا ته بچار ورشو دینار ورکړو د سرو زرو روپۍ به ته ورکړې که نه ته یې اوس ورکړه چاله راغې نو 100 دینار راوایستله او دې کس ته یې ورکړه او د سترګو نه یې اوښکې بهېږي بیا یې 100 دینار دې ابوبکر ته ورکړه دې قاري صاحب ته چې دا ته واخله هغه وکړي زه نه یم وایي نه دا تا خوب خو تا کتلی دی دا تېرې خو تا را باندې کړی دا په زیري کې واخله مړه خو دا 100 روپۍ هم دوی له ورکولې 10,000 روپۍ ټولې ورکړې هغوی ویله ټولې واپس کړې صرف 100 روپۍ ته واخیستې وه ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې 100 روپۍ ورکړه نورې درنه ده دا د درود شریف فضیلت دی دا د ډېر واقعات نور دي وخت نشته امام طبراني په المعجم الاوسط کې یو حدیث بل راوړی دی او دا حدیث ما پهله ځل واورېدل عن انس هغه کې څومره اسانه دی حدیث کې ډېره اسانه خبره ده حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى علی واحده څوک چې یو ځل ما باندې درود وایي صلی الله علیه 10 الله ور باندې لفظ رحمت راځيږي او چې څوک ما باندې لفظ درود وایي صلی الله علیه 100 الله ور باندې سل رحمتونه راځيږي او څوک چې ما باندې سل درود وایي سل څومره اسانه دي سل درود نو څه شي الله تعالی دغه انسان د دې تندې منځ کې ولګي بین عینیه د دې سترګو په دې منځ کې ورته ولګي څه ورته ولګي چې دا سړی د نفاق نم آزاد دی دا منافقت نم آزاد شو دا پاک او صاف دی او دا د ګناه نم خلاص شو او الله سره ته ولګي چې د قیامت په ورځ به دا انسان د شهیدانو سره پاتېږي دا د درود شریف برکت دی زما عزتمندو آخري موضوع باندې خبره کوم درود شریف ته زور ورکړئ چې په ورځ کې تاسو په کار ده چې 100 ځلې درود خو ووایئ ګورئ قسم ده تاسو ته به الله ته رسېږئ په دې درود باندې درېیمه موضوع شیطان زموږ دښمن دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان او كما قال عليه الصلاة والسلام صياح المولود شیطان زمون دښمن دی صياح المولود ماشوم چې را پیدا کړي او چغه وکړي او بغار وکړي دا چغه ولې کوي موږ وایو هغه چغه وکړه باندې دی ښه دی دا مبارک شه پته درته نشته صياح المولود پیغمبر وته د ماشوم چغه چغه کنه چې کله دا پیدا شي راوځي دنیا ته نزغة من الشیطان شیطان ولا یو داسې سپونډاري ورکړي په دې خېټه کې دا څه وسکونډي هغه به چغه راوړي شیطان ورته څه وایي چې بچي راغلی لا اوسه پورې خو معصومه دی که نه خو اوس هم نه پوهېږم په جراپون دی او اوس که در سره یم تر مرګه پورې
دلته ترالی دلته به زه فتنې شروع کړم درته دلته ترالی دلته به زه فتنې شروع کړم خلاصېږي به چېرته خلاصېږي به چېرته نو موږ او تاسو راغه شیطان هغه چې را پیدا شو سکونډیار یو که نه نو فتنو کې یې اچولي یو دا د مال محبت دا د جایداد محبت دا د الله نه بغاوت قاري صاحب خبره چې په کوڅو کې منډې تړلې دا د تلاوت نه لرې والی دا د الله نه لرې والی دا زموږ بچیان دا ماشومان په کوم طرف روان دي شیطان موږ سکونډار کړي یو او بیا راباندې کافران نورې دغه هم پوهېږي راپوهېږئ بیا که نه بیا سره کافران نورې کارونه هم کوي آب حیات هم راکوي آب حیات هم راکوي چې ښه برابر کړي نیم کار شیطان کوي نیم ورسره دا نور کوي زما عزتمندو شیطان زموږ دښمن دا کوي د عبادت ته موږ شیطان نه پرېږدي دا ختم ته تا نه پرېږدي د تراویحو ته تا نه پرېږدي سبا به وګورې دا جومات به نیم وي شیطان تا سره دښمني اعلان په هغه وخت کې کوي چې ته را معصوم پیدا وې تا هېڅ ګناه نه وکړې تا هېڅ عمل د نیکۍ نه وکړی لیکن ته اوس کندارې په جړا کړې د اختر په ورځ جومات دا جومات به سبا نه دا خلک به وایي چې موږ ختم وکړو بس الله خوا ته عذاب شو بس چې اوس څه کې پې ورځه چې اوس څه کې بس ګناه باندې صرفه مه کوه ای زما عزتمندو دا د شیطانه دښمني دې چې موږ سره کوي ده لږ ویښ شئ په غفلت ته مسلمان راویښ شه شیطان موږ نه پرېږدي چې څو پورې موږ سره خپل کار نه وي کړی زما عزتمندو علما کرام وایي که نه ماشوم ته وایي چې پیدا شو تا ژړل چې پیدا شو تا ژړل خلقو خندل مبارک شی دا خو ژاړي بندې دی زیرې مې در باندې داسې مړ شه چې ته خاندې خلک جاړي شیطان خو په ژړا کړی دی خلکو در پورې خندلي وو اوس داسې کارنامه وکړه چې شیطان دومره خفه کړي چې ته دومره کامیاب شې چې ته په دې کې بیا مرګ کې خاندې او خلک در پسې جاړي چې خلک در پسې بیا جاړي یو ډېر لوی بزرګ و هغوی به چې کله خلکو خندل ته به ژړل چې خلکو به ژړل ته به خندل چا ورنه تپوس وکړه چې حضرت دا څه ماجره ده چې خلک خاندي ته جاړي وایي زه په دې جاړم چې دا خلک خاندي ولې د جنت سرټیفیکېټ ورته میلاو شو د الله رضا ورته میلاو شوه د رسول الله شفاعت ورته میلاو شو د ده ګناهونه معاف شو ده ولیدل په څه خاندي پیغمبر خو قهقهه نه وه کړې صرف دا غاښونه مبارک بې ښکاره شو او زمونږ ها 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 و دا توغم زما عزتمندو نو هغه بزرګ به وایي چې زه دې خلکو ته ژاړم چې دوی خاندي چې اوس ظالمانو دا څه کوئ تاسو او چې بیا خلک جاړي ته ولې خاندي وایي زه بیا ځکه خاندم چې دا دومره کمکلان دي چې دی جاړي خو یا د پلار پسې دارې مل دی یا یې ورور مل دی یا یې ښځه مړه ده یا یې زوی مل دی یا یې مال کې تاوان کړی یا ورته پیسې نشته د دنیا پسې جاړي د دنیا پسې جاړي آخرت یې تباه او برباد پروت دی نو ماله بیا خندا راځي چې دی اوس څنګه جاړي دا کمکل او زما عزتمندو الله تعالی دې موږ ته هدایت کړي دا څو خبرې دا درې موضوعګانې مې دې لپاره بیان کړې چې دا میاشت د برکتونو میاشت ده او که د دغه خطرناک مرض چې کورونا ځان بچ کول غواړئ بس عبادت ته زور ورکړئ که ځان بچ کول غواړئ عبادت ته زور ورکړئ که دې قسم دی که تاسو بچ شئ قسم دی که تاسو بچ شئ که ځان بچ کول نو عبادت ته زور ورکړئ دعاګانو ته الله ته وجاړئ فریاد وکړئ توبې وباسئ په کوڅو کې دا ماشومان مه پرېږدئ خلک د خوبه وځي دا ټولګو والا راشي بیا دا غواړو غټو سره ګډېږي داسې انسانیت خو نه ده زما عزتمندو داسې مسلماني خو نه ده داسې شرافت خو نه ده موږ او تاسې په دې ټوله بسکارېږو خو بیا بله خبره هم لکه قسم دې ته کوم ځای ته کړی ګیله وکړي کورونه دومره تنګ چې ماشومان کورو کې تنګ شي نو باز څه کړی نو باز څه کړی نو شیطان هلته خپل ټول سره به کړي که نه نو شیطان خو بیا هغه حدیث کې چې راځي شیطانان په پنځوي خو دا د خاصو خلکو لپاره دی نه د خاص سړي لپاره د ښه عبادت ګزار لپاره ټول شیطانان بند دي خو زما ستا لپاره هغه سرکشه فرعونیان بند دي دیوان بند دي خو دا آرامیان یې هغه کلاو دي ګورې ښه دا لوکل شیطانان پرې کلاو دي هغه بند نه دي دا شاه اسحاق رحمه الله وایي دا تطبیق د حدیث کوي نو زما عزتمندو بس عبادت ته زور ورکړئ چې د دې موضوع نه خلاص شو عبادت ته زور ورکړئ چې زموږ مالي اقتصادي مشکل سره مخامخ نشو چې الله خپلې خزانې راکړي دي را باندې
چې ما کافران نفس کوي او زموږ خزانې ډېرې او زموږ څه مشکل پیدا نه شي دا دعا به کوو او که څه زیات او کمې شوي ډېره معافي غواړم آخر کې دا خبره بیا کوم عقیده وپېژنئ عقیده وپېژنئ دا جماعت او دا مدرسه د اهل سنت والجماعت ده د نورو سره زما کار نشته دی چې کومې خوا ته ځئ او په کوم خوا ورځئ مخه م ازاده ده خو که چېرته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنډې ته ځان رسوئ نو بیا درته زه وایم چې دا څنګه دا خبره کوم چې زموږ استادان داسې وو د دې استادان داسې وو بیا نو دا جومات دی او دا مدرسه ده که تکړه شئ نو دا مدرسه جوړه کړئ زر جوړه کړئ چې کار ته پکې د خیره سره درسونه شروع وي کار ته پکې د خیره ماشومان سبقونه وایي کتابونه پکې وویلی شي دور حدیث پکې وشي کوشش وکړئ په تاسو به یې جوړو الله یې تاسو دومره مال درکړي چې دا مدرسه جوړه کړئ الله یې تاسو چې په خپل راکې مولوي صاحب قاري صاحب دا 10 روپۍ والا قاری دا 5 روپۍ والا چې قاری صاحب ګټه تیریږي چې 1 کروڑ ورکړي ولا سمه خوان به وکړي او الله دې کامل وکړي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الله تعالی ته مونږ ګوري چې مونږ دا ټول د استاد رضا لپاره تناشته اے رب کریمه اے رب کائنات خدای زموږ ګناهونه معاف کړي آمین خدای مو ډېر بدبخت دی خدای مو دا اوس چېرته ناست خدای تا نه یېرېږو که نه یا الله خدای ستا د رسول ستا د قرآن خبرې مو اورېدې الله موږ ته پې عمل راکړي خدای موږ پې عمل راکړي الله موږ په دربار کې قبول کړي الله زموږ چې څه حوایج او مشکلات دي خدای د خپل دربار نه پوره کړي یا الله چې څومره مریضان دي قاري صاحب ټولو ته دعا وکړله الله دې هغه قبول کړي آمین چې څومره مریضان دي خدای شفا عاجل کامل ورکړي خدای چې څومره بیماران دي خدای صحت عافیت ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي خدای قرضونه یې خلاص خدای چې څومره مړي په رشید ګړۍ کې زموږ په دې جومات کې شوي خدای ته ټولو بخښي یا الله د دې قرآن د دې آیتونو ټکي ټکي ثواب ورته قبر ته ورسوي خدای ته ټکي ټکي ثواب ورته قبر ته ورسوي الله تعالی تا هغه ټولو بخښي یا الله زموږ ځوانان نیک صالح نیک عمله وکړي زموږ سپین ږیري په عزت باندې ولري زموږ د تورسرو خدای پرده وساتي یا الله یا الله د دنیا د فتنو نه مو ساتي دعا وکړئ چې خدای د کورونا د فتنې نه مو ساتي یا الله د کورونا د فتنې نه مو ساتي د کورونا د فتنې د مرض نه مو ساتي یا رب العالمین خدای موږ عاجز یو موږ ځان نه ځو ساتلی خدایه موږ خو ډېر بېوسه یو یا رب العالمین نه پوهېږو خدایه چې د کوم سیټ نه بلاګانې رانازلې شوي دي خدای د کوم څه نه دا آفتونه راغلي دي یا الله موږ مې نه پوهېږو خدایه لا رانه ورکه ده څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي خدایه نو موږ ستا دربار ته راغلي دي یا الله موږ وساتې خدایه زموږ اهل عیال زموږ بچیان تر بلې روټۍ پورې خدایه د کرونا نه محفوظ کړې خدایه د فقر او د مسکنت نه مو ساتې خدایه د احتیاط او د بېکسۍ نه مو ساتې خدایه یا الله د سختو مرضونو نه مو ساتې خدایه د کینسر د شوګر د سیړي د هر قسمه مرض فالج خدایه د دردونو یا الله د مرضونو نه مو ساتې ای رب کائنات زموږ سوالونه زموږ ډېرې دي ته پرې ډېر ښه پوهېږي ډېر سوالونه را سره دي خدایه او ډېر امیدونه را سره دي خدایه یا الله چې هغه شرعي مقاصد دي په هغې کې او ته زموږ په حق کې خیر یې ګڼې الله هغه قبول کړي خدای هغه قبول کړي ای رب کائنات عالم اسلام ته خیر پېښ کړي اے رب کائنات مسلمانان متفق دي خدای پاکستان ته خدای خیر پېښ اے دا خبره زه درته کوم وایي ورئ د دنیا ټول کافران پاکستان ته یو شوي د دنیا ټول کافران چې د پاکستان سرحدو سره لګېدلي او تر هغه 18 کیلومتره لرې او د هغه لندن او د یورپ او د ارضي پورې چې رسېدلي دي دا ټول د پاکستان دښمنان دي د دې خاورې دښمنان دي په دې خاوره کې داسې علما داسې مجاهدین داسې بزرګان تېر شوي دي چې قسم په خدای ما پرون دا خبره وکړه چې داسې بزرګان دي داسې بزرګان چې نه مل نه چوړ کي ملایکې ورباندې اودس کوي داسې بزرګان عطا الله شاه بخاري رحمه الله شبیر احمد عثماني رحمه الله مفتی شفیع رحمه الله داسې نور کابرین علماء کرام د دې پاکستان په حاصلولو کې خپلې وینې تویې کړې دي دا د اسلام په نوم باندې راپیدا کړې ځمکه د هغه مشرکانو هندوانو جدا کړې ده او اوس په دې اغیار لوبې کوي اوس په دې باندې هغه ظالمان راغلي دي او کافران متوجه دي چې دا ځمکه بېدینه کي دا خلک بېدینه کي دا خلک ګمراهان کي د دې مدرسې ختمې کي د دوی جوماتونه ختم کي د دوی خانقاهانې ختمې کي د دوی عبادتونه ختم کي دا کافران ټول دې ته لګېدلي دي سوال وکړئ چې خدای دوی ناکامه کړي الله دوی ناکامه کړي
خدای د دې ملک حفاظت وکړي یا الله د دې ملک حفاظت چې وشي افغانستان اسیم په حفاظت کې دی بیا که د دې ملک حفاظت ونشي هغه به تباه کېږي ورسره الله تعالی سرزمین عرب خو زمونږ نه لرې دي خدای ټول د کافرانو په پنجو کې دي خدای ټول د امریکې ټول د یهودو نصاراو په لاسونو کې دي خدای الله هغوی ته هغې نه نجات ورکړي د هغوی حاکمانو ته هدایت وکړي خدایه د کافرانو دښمني زړه کې پیدا کړي یا الله نور مسلمانان چې په امریکا کې په لندن کې په یورپ کې په هر څه کې دي یا الله داسې مسلمانانو د ایمان حفاظت وکړي خدای د هغوی د توسر حفاظت وکړي یا الله د هغوی د کاروبار د حلال حفاظت وکړي خدای پاک دې ته په اسلام مستقیم او دائم ولري خدای اے رب کائنات مجاهدین د اسلام کامیاب آمین خدای مجاهدین د اسلام کامیاب آمین یا رب کائنات امریکا تباہ برباد اے رب کائنات امریکا د ځمکې د تاریخ نه ختم کړي خدای یا الله دا ټول شر امریکا جوړ کړی دی رب کائنات یا الله امریکا تباہ برباد آمین یا الله د امریکای ملګری تباہ آمین افغانستان کې په کشمیر کې په فلسطین کې په بورما کې به اوس دغسې شپه به وي او څوک به د کافر د لاسه په اذیت کې وي څوک به په جیل کې پروت وي څوک به زخمي وي څوک به وږی تږی پروت وي څوک به چېرته پټ وي خدای ته حفاظت خدای ته ورته صبر ورکړي خدای ته ورته استقامت ورکړي یا الله دې مدد وکړي یا الله یهود تباه کړي یا الله یهود تباه کړي نصارا تباه کړي مسلمانان د ټولې دنیا متفق او متحد کړي خدایه یا الله دا دعا دومره اعتماد سره ذکر کوو چې خدای ستا دربار ډېر لوی دی خدای یا الله حجاج چې کله بل کېده او هغه پرې هستیانې شهیدان کړي وي او بیا یې ویل چې خدای ته غفور رحیم ما بخي حجاج دومره ظالم چې په تا دومره اعتماد دی خدای زموږ خو د هغې نه زیات اعتماد پکار دی زموږ د عقل نه وتلی اعتماد پکار دی نو ځکه دا سوال داسې کوو چې خدایه عالم اسلام متحد او متفق دی عالم کفر متفرق او بې اتفاق خدای پاک زموږ ټول سوالونه قبول کړي الله دا ختمونه بختور کړي خدای موږ ته د طاعت او د بندګۍ توفیق راکړي زموږ آخره خاتمه په توفیل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم